रहमानिर्रहीम राजू नन खपल टॉपिक तरफ ता जमंगा द नन्ही ورځ टॉपिक چې کوم دی هغه د اکټیو اینڈ پیسیو وایس اوف پاست کنټینیوس ټینس. مطلب دا دی چې څنګه به موږ د پاست کنټینیوس ټینس اکټیو او پیسیو جوړو. اکټیو خو لکه پر کې جوړیږي، مطلب ته یو عام جمله وي بس هغه اکټیو دی. صحیح ده. لکه تاسو ته ما د سټارټ اف دس ټاپک ویلو کله چې موږ وایسز او پاست او اکټیو او پیسیو وایس دا انټروډکشن کوو. صحیح ده چې دا بای ډیفالټ وایس هم دی ته وایي ښه دی اکټیو ته. دا هر څوک وایي، کو ماشوم خبره کوي، کو غټې کوي، کو چې دی ځوان وي، کو بوډۍ کو هر څوک هغه په اکټیو کې لګیا. صحیح ده. دا پیسیو ډېر زیات کم استعمالېږي لکه داسې په دغه کې داسې لکه خبرو کولو کې. صحیح ده. نو ګوره اکټیو خو پر یو کې شته، خو پیسیو بیا په څه کې جوړېږي او په څه کې نه جوړېږي. تاسو ته ما ایکسپلین کړی انشاءالله مخکې به م راځي بیا به م پکې ایکسپلینیشن کوو. نو په دې کې لومړنی پوینټ چې موږ سره کوم دی پوینټ 1 uses its own helping verbs was or were in both active and passive voice. صحیح ده. ما تاسو ته ویلو چې د پاست کنټینیوس موږ سره هیلپینګ وربس کم دي، یو واز دی یو ور دی. صحیح ده. واز یا ور دا به موږ په دې کې استعمالو. دې نه علاوه بل چې کومه خبره په دې کې دا ده چې دا واز به سینګولر سره استعمالو او ور به د پلورل سره استعمالو. دا مخکې را روان دی، دا پوینټ تاسو ته ډسکس کوم. پوینټ 2 پکې دا دی چې ان اکټیو وایس کنټینیوس فارم اف ورب دیٹ از ورب 1 V1. مطلب دا دی لکه د ورب پست فارم دی. صحیح ده. پست فارم اف د ورب دی پلس ING ځکه دا کنټینیوس دی، کنټینیوس ایکشن شو کوي دلته ځکه ING راځي. صحیح ده. از یوزډ په اکټیو کې خو پست فارم اف د ورب پلس ING یوز کېږي، خو په پیسیو کې څه چل کېږي؟ په پیسیو کې چونکې موږ BE لګو که نه، BE لګو نو چې کله BE ولګو نو څه چل به وشي؟ دا خو پست فارم اف د ورب دی او ING دی. نو دا خو موږ له پکار دی چې موږ صرف تھرډ فارم اف د ورب راشي په پیسیو کې. دې نه به څه چل وشي؟ دا ING به د BE له راشي. څه شی به شي؟ دا BE موږ په پیسیو کې استعمالو که نه، نو دې له به دا ING راشي د پست فارم اف د ورب نه. دا به څه شي؟ بینګ به شي. صحیح ده. دې ته دا به څه شي؟ بینګ به شي. دا ما ته لیکلی دی از یوزډ ان ING فرام ورب 1 پلس ING مطلب پست فارم اف د ورب پلس ING کمباینز ټو بینګ. دا بی سره دا ING دی پست فارم اف د ورب نه بی سره راشي نو دا بینګ شي اینڈ بیکمز بینګ او دې نه بینګ جوړ شي اینڈ V1 پلس ING بیکمز V3. او کوم چې دا پست فارم اف د ورب پلس ING دی که نه دې نه V3 جوړ شي. V3 مطلب تھرډ فارم اف د ورب کې جوړ شي ځکه چې موږ په پیسیو کې تھرډ فارم اف د ورب استعمالو. دې ته د اگزامپل اوس در کوم ښه ته په دې پیو مګوره. I was writing a letter. صحیح ده. دا اکټیو وایس شو. AV مطلب ما ورته بریکټ کې لیکلی A/V. A/V مطلب دا دی A مطلب اکټیو، V مطلب وایس. دا اکټیو وایس شو که نه. I was writing a letter دا اکټیو وایس شو. A letter was being written by me. ګوره لیټر سر ته راغلی دی، هلته ابجیکټ و، دلته سر ته راغلی دی. په پیسو کې به ابجیکټ سر ته راځي. دا سبجیکټ و، دا ابجیکټ ځای ته لاړلی دی ځکه ابجیکټیو کیس استعمال شو. واس په خپل دی راغلی او ما درته ویلو چې دا پست فارم اف د ورب پلس ING نه به تھرډ فارم جوړېږي. دې نه مخکې به بي لګي چونکې د تھرډ فارم اف د ورب نه مخکې BE لګي په پیسو کې، خو دلته به صرف BE نه لګي ځکه د پست فارم اف د ورب نه به دا ING راشي، دا به بینګ شي. دا بینګ اصل کې موږ ته شو کوي دا چې دا په هغه وخت کې دا ایکشن سټارټ و، لا جاري و، لا ختم شوی نه و. صحیح ده. او تھرډ فارم اف د ورب ځکه لګي چې دا موږ سره ایکشن شو کوي. صحیح ده. دا چې کم ایکشن دی د هغې ریزلټ شو کوي. نو تھرډ فارم اف د ورب ولګېدو. بای پکې چې دی د ډوور اف ایکشن دپاره استعمالېږي. دا بای دا می چې دی دا کار ده کړی اصل کې که نه، دا ایکشن په ده باندې شوی که نه، دا ایکشن ده کړی دی په دې باندې که نه، خو دا ایکشن دا سر خو په دې پرې وتی، خو دا ایکشن په چا کړی شوی دی، دا کار په چا کړی شوی دی؟ په دې کس کړی شوی دی که نه. دلته لکه ویلی شوي چې ته یو لیټر ولیکه نو دا څه شی دی؟ بای رالی او می رالی، نو دا پیسیو وایس شو. صحیح ده. دغه حساب سره موږ سره پیسیو د دې جوړېږي. ښه. پوینټ 3 دا دی helping verbs in active are used on the basis of subjects singularity or plurality. تا ته زه بار بار دا وایم چې په اکټیو وایس کې به موږ سینګولر یا پلورل on the basis of subject استعمالو. صحیح ده. سینګولر ورب هغه هیلپینګ ورب چې هغه سینګولرټي شو کوي یا پلورالټي شو کوي هغه به موږ on the basis of subject استعمالو په څه کې؟ په اکټیو وایس کې. صحیح ده.
لکه د دې اگزامپل تا ته ما ښه سپیسیفای کړي دي چې آی هی شي اټ دې سره سره دی واز راځي دا سینګولر دی کنه دې سره واز راځي یو سینګولر دی یا پلورل دی ګوره یو چې کوم دی دا سیکنډ پرسن پروناون دی دا هم سینګولر هم کېدی شي پلورل هم کېدی شي ما ورته په بریکټ کې باقاعده لیکلي چې دا سینګولر کېدی شي یا پلورل کو دواړه راغلي او دی او وي دې سره څه استعمالېږي ور استعمالېږي خبره پکې کومه خبره ده بله پکې دا خبره ده while in passive voice helping verb is used on the basis of singularity or plurality of the object خو چونکې بیا په پیسیو کې ابجیکټ سټارټ ته راځي د سټارټ اف د سنټنس ته راځي نو بیا به د هغې مطابق موږ د هغې د سینګولرټي یا د پلورلټي په بنیاد باندې به موږ ډیسیژن اخلو او هغې په بنیاد به موږ هغه هیلپینګ ورب استعمالو چې هغه یا سینګولرټي شو کوي یا پلورلټي شو کوي کو ابجیکټ سینګولري واز به استعمالیږي او کو ابجیکټ پلورلي ور به استعمالیږي دا به څنګه استعمالیږي دا اوس ګوره دا د اگزامپل دی کوم ها they were solving the puzzle الکه دوی پزل سالو کو پزل شانتي کنه هغه اکثر هغه الفاظ ورکړي و دې هغه په اخبار کې مکسر راځي کنه چې هغه الفابېټس ورکړي لیټرز تا ته وایي چې لکه دې کې دا سو که معلوم کا دا ورډز پکې فایند آوټ کا دې ته پزل وایي صحیح ده لکه پزل نور داسې دغه ته وایي کنه چې هغه تا داسې کنفیوز کړي صحیح ده او ته هغې لکه کنفیوز شي او ته هغې باندې بیا خپل دماغ لړاو کړي هغه مسله د هغې نه روباسي نو ګوره دی ور سالوینګ د پزل لکه وایي دوی دا پزل سالو کو صحیح ده ګوره دلته دی دا پلورل دی ور استعمال شو خو چې کله بیا نو دا اکټیو وایس دی صحیح ده کله چې بیا پیسو ته راځي نو دا به څه کېږي د پزل واز بینګ سالو بای دیم ګوره دا پزل خو سینګولر دی که نه یو دی که نه یو پزل دی که نه ډېر خو نه دي که نه نو څه چل دی د پزل واز بینګ سالو بای دیم پزل سر ته رالی دی دیم ته چینج شو ځکه دا دلته سبجیکټیو پام دی دلته ابجیکټیو پام دی د ابجیکټ په ځای رالی به دیم لګي واز په خپل دی واز چې دی ور واز ته چینج شو ځکه چې دا سینګولر دی او بینګ بی ای لګي په پیسو کې نو دا آی ان جي ورسره دی سالوینګ نه رالی دی نو دا بینګ شو دا سالوینګ تھرډ فارم اف د ورډ پوزیشن شو سالو شو او بای پکې الریډي راځي صحیح ده په پیسو کې نو بای دیم دا موږ سره څه شو پیسو وایي شو ښه دی بل ته ګوره یو آر ناټ رایټینګ د کوېسچن هلکه وایي تا کوېسچن نه لیکو وایي تا کوېسچن نه لیکو نو ګورې د کوېسچن واز ناټ بینګ ریټن بای یو وایي دا کوېسچن تا لیکلی نه دا کوېسچن لیکلی شوی نه دا تا لیکلی نه دا ایکشن تا کړی نه نو ګوره دلته ور دی دا ځکه چې دا کو سینګولر دی کو پلورل دی خو دې لپاره ور استعمالیږي او دلته چونکې دا کوېسچن سینګولر دی نو دلته واز استعمالیږي صحیح ده د کوېسچن واز ناټ بینګ ریټن بای یو ښه د دې سټرکچر څنګه دی سټرکچر ته راځو سټرکچر د دې داسې دی ګوره چې په اکټیو کې به سبجیکټ سټارټ ته راځي بیا به ورب راځي او په ورب کې یو هیلپینګ ورب دی یو مین ورب دی هیلپینګ ورب به اول راځي بیا به مین ورب راځي او په مین ورب کې به آی ان جي پام لګي صحیح ده پس پام اف د ورب پلس آی ان جي اخر کې به ابجیکټ راځي دا د څه شي دی دا د ای وي دی ای وي مطلب اکټیو وایس په پیسو کې به څه چل کېږي په پیسو کې به اول ابجیکټ راځي سټارټ ته بیا به هیلپینګ ورب راځي د هغې په بنیاد به هیلپینګ ورب لګي واز یا ور بیا به بینګ لګي بیا به تھرډ فارم اف د ورب بیا بای او بیا سبجیکټ ګوره د دې اگزامپل څنګه دی ګوره هی واز سینګینګ ا سانګ دا اکټیو وایس دی ها هی واز سینګینګ ا سانګ ګوره هی سبجیکټ شو واز هیلپینګ ورب شو سینګینګ مین ورب پس پام اف د ورب پلس آی ان جي شو مین ورب شو او ا سانګ دا یو ابجیکټ شو صحیح ده نو هغه شانتې شو که نه سبجیکټ ورب ابجیکټ هغه شانتې شو که نه خو ګوره بیا په پیسو کې څنګه کېږي ا سانګ واز بینګ سنګ بای هیم صحیح ده A song was being sung by him. The song سر ته راغلی دا هی چې دی هم ته چینج شو ځکه دا دلته سبجیکټیو په دلته ابجیکټیو شو واس په خپل دی راغلی بینګ ما ته وختي وویل د پټ په مو د ور پلس آی ان جي نه به دا آی ان جي دی بي له راشي دا به بینګ شي او دا آی ان جي پام اف د ور به تھرډ پام اف د ور ته چینج شي او بای به ولګي اخر کې به سبجیکټ ولګي سبجیکټ چې کوم دی هغه ابجیکټ ته چینج شي نو هغې به ابجیکټیو کیس ولګي ښه دی بل ته ګوره they were eating meal او کانا کھا رہے تھے میل واز بینگ ایٹن بائی دیم صحیح ده که نه ان پہ کانا کھایا جا رہا تھا صحیح ده د دې په اردو کې داسې ویلی کېږي ها they were eating meal او کانا کھا رہے تھے نو ګوره دلته دا ور ځکه دی چې دا پلورل دی دی پلورل دی خو دلته بیا په واز دی ځکه چې دا میل سینګولر دی صحیح ده سینګولر دی نو واز او دغه شانتې به دا نور سنټنسونه دا به څنګه شي میل واز بینګ ایټن بای دیم دی به دیم ته چینج شي ښه آی واز پریکټایزینګ د میتھمیټکس ایکسرسایز صحیح ده دا اکټیو وایس شو نو ګوره میتھمیټک ایکسرسایز خو یو دی که نه یو دی سینګولر دی نو دلته به څه شی
دلته آی سره مواز راځي او دلته چونکې دا ابجیکټ هم سینګولر دی بیا مواز رالی دی په خپله او هغې نه علاوه چې د سنټینس کوم هغه سټرکچر دی بدلیږي را بدلیږي مطلب بی وغیره هغې سره این شي یا به بینګ شي او practicing به چې دی third form of the verb to change شي practicing by me. हाँ you were abusing him صحیح ده आप उन्हें गाली दे रहे थे आप उन्हें गालियाँ दे रहे थे صحیح ده نو ګوره دا به خیم دی که نه سینګولر دی ګوره یو سره ور راغلی ځکه چې دا پلورل هم کیدی شي او سینګولر هم کیدی شي دواړو سره ور استعمالیږي خو چونکې دا ابجیکټ په دلته په پیسو کې د سبجیکټ په ځای راځي دا سینګولر دی نو دلته د دې سره څه ولګېدو واز ولګېدو او هغې نه علاوه پکې نور هغه چینجز وشو او دا څه شی شو د اکټیو نه پیسو ته چینج شو دا زموږ د نننۍ ورځې ټاپک کو دې کې څه مشکل هم یو کین اسک می اینی ټایم